بسم الله الرحمن الرحیم میزاډیر د خورې نه څنګه چې تاسو ته پته ده چې بیګا د سواد چې پرون چې کوم سواد کې تاسو کتلی سواد کې باجوړ کې یاره دغه و زینو کې چې کومه سیلاب تباهي کړي زاډیر چې کوم دی مخکې په 2010 تک تاسو لاړ شئ نو دا به ډېر زیات متاثره کېدو دا یونین کونسل چې کوم دی باندې به روزانه چې کوم دی په سیلاب راتو نو د دې خلک را سره ولاړ دي د میزاډیر سره تعلق ساتي دوی سره به دې حوالې سره خبرې اترې کوو. ډېر د یونین کونسل میرزاډر اوسېدونکي یم. زه به صرف دومره ووایم چې بیګا د شپې زموږ د کور زنانو باندې وجیبه غوندې یره وه او ځای په ځای په ټي وي باندې خبرونه چلېدل چې خدا خیله کې دومره کورونه یوړل او په پیر بابا کې تبۍ وکړه او دا سیلاب را روان دی او دا دغه دی نو تاسو یقین وکړئ چې د میرزاډر غونډو خلکو یو یره خو پرې راغله خو په دې خبره مطمئن وو چې یاره موږ له آفتاب احمد خان شیرپور ملي رهبر او زموږ د نوجوانانو مشر سکندر حیات خان شیرپور دومره کار په خپله حلقه کې کړی دی دونه سایډوالې والې دی چې دا ټوله علاقه په خدای تاسو باور وکړئ بیګا په سکون سره او په آرام سره یې خوب وکړو او اوده شو په دې خبره باندې زړه ډاډ و چې یاره مونږ ته آفتاب خان او مونږ ته سکندر خان دومره کار کړی دی چې زه سیلاب نه چې داسې لس سیلاب نور راشي نو زمونږ په کلو نشي راتلی ځکه چې دونه غټ دیوالې والې دی چې هغې ته اوبه نه رسي نو خلک ډېر مطمئن ډېره شکریه ادا کوو ډېره چې د دې حلقې هغوی څومره خدمت کړی دی یاره زه وایم چې د مور بچې پیدا شي هغه به دومره په ټول عمر کې به دونه خدمت د دې علاقې ونه کړي سوی ګیس یې ورکړه دا سایډوالونه یې ووهل سړکونه یې جوړ کړو پلونه یې جوړ کړو او په خپل وخت کې د خپل وس نه په 100% زیات کار کړی دی مونږ ډېره شکریه ادا کوو د آفتاب احمد خان شیرپور اگر ہو جذبہ تعمیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے اور بیا به ده ووایم همت آفتاب خان ته وایم همت ہو تو پیدا کر فردوس بری اپنا مانگے ہوئے جنت سے دوزخ کا عذاب بچا بیا آفتاب خان زندہ باد اور بیا سکندر خان زندہ باد من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د مارونو عزتمندو من د شیرپور خان نه ډېر زیات خوشحاله وو او ډېر د هغه نه مطمئن وم من سره دونه ښېګړه کړې ده چې په 2010 کې زما دوه کور وو دواړه لوټې لوټې کړي دي وړي دي ځینې تپوس بغیر د هغه نه چا نه دی کړی شیرپور خان نه او بیا هم موږ هغه سره وي انشاءالله او بیا به هم د هغه مرسته کوو او د هغه موږ سره ډېر لوی احسان چې دا بری نه وه دا بېګا نه وه دا کلي بیا بېګا بیا وړی وو چې وړې نه وې تاسو به لیدلي وو نو ځینې د عوام ته ټوله ته دا خواست چې سړی سړی وپېژني او هغه له ووټ ورکړي خو بېګا ایله خوب وکړو کله به چې سیلاب راغی نو کله به یو خوا تښتېدو کله بل خوا تښتېدو دا چې کوم سیلاب و نو دی کې موږ په خپل کور کې پاتې شو د دې بری نه ډېر زیات خوشحال یو آفتاب خان کړي ډېر زیات خوشحال نور کله به چې سیلاب راغی نو موږ به ډېر لکه یریدو موږ به وی چې موږ به اکثر نورو کلو ته لاړو لکه چارسۍ ته به لاړو مرزو ته به لاړو پېښور ته به لاړو موږ به وی چې موږ به یوسي خو زمونږ مشر سکندر حیات خان شیرپور او آفتاب احمد خان شیرپور موږ ته چې کوم دا دیوال وایلې دې د وجې موږ بېګام سیپو او انشاءالله داسې خو نور سیلابونه هم راشي موږ به سیپو د دې د وجې کو تم سوال کوم چې ایرو پیرو خلکو لوټونه مه ورکوئ خپل پښتون پیژنئ په دې علاقه کې او هغه لوټ ورکړئ چې ستاسو کار خدمت دا ډایرکټ اجرې ته ورځئ او دا بدل انشاءالله کوي او جارن بارن په 2010 کې روزانه سیلابونه راغلي خبره دا پیښ خو دا غونډ یونین کونسل چې کوم دی بالکل تباہ او برباد شوی و دې کې یو ځای چې کوم دی نو ابچ نو ټوله علاقه سیلاب نه متاثره شوې وه ټوله خرابه شوې وه لیکن په 2013 کې چې کله زموږ د سکندر خان حکومت کې راغی نو د هغې نه بعد هغوی چې راللو نو هغوی د دې مونډې نه راواخلو تر صدریاب پورې ځای په ځای چې کوم دی د سیند ته جي سایډوالې وکړئ د هغه سایډوالو د برکته چې کوم دی الحمدلله د 2010 نه څه 15 سیلاب راغلل غټ غټ سیلابونه راغلل د هغې نه وروستو او الحمدلله په غونډ یونین کونسل کې الحمدلله نقصان نه دی شوی دا صرف او صرف د هغوی د خدماتو او د برکاتو نتیجه ده نو زه خپل ځان کونسل د عوامو د طرفه د مشر خان ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب او جناب سکندر حیات خان شیرپور صاحب ډېره شکریه ادا کوم د ټولو د طرف نه چې هغوی موږ ته دا کارنامې کړي دي خبره ده د دې کارنامو په وجه چې کوم دی نو الحمدلله زموږ د علاقه محفوظه ده په 2010 کې دا مخامخ پل ته چې ښکاري دام جي سیلاب وړلی و
دا سیډوالونه به تاسو ته په نظر راځي خبره هغه غاړه وګوره دې غاړه وګوره دا ټول سیډوالونه ته په نظر راځي دا صرف او صرف د هغوی د خدماتو نتیجه ده زه د عوامو ته یو دا میسج ورکوم چې تاسو د کار سړی وپېژنئ ځکه چې تقریبا دا 12 کاله وشو خبره ده زموږ په دغه کې د پی ټي آی حکومت روان دی خو هغوی په دې یونین کونسل کې یوه کارنامه داسې نشته مونږ ته د اوښی خبره دا ده دا څه چې تاسو ته په نظر راځي دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا صاحب او جناب سکندر حیات خان شیرپا صاحب خدمات دي نو زه تاسو دا پیغام در کوم چې راتلونکي وخت دپاره چې کوم دی نو خپل مشران وپېژنه د کار خلک وپېژنئ خبره ده پیښ او هغه کسان خوښ کړئ چې هغه ستاسو دپاره په اسمبلی کې خپل حق تپوس کولی شي او خپل حق راوړي شي ډېره مهرباني څنګه یقینا د میزاډیر د خلکو خبرې اترې تاسو واورېدې نو د دوی دا وینا وه چېرې که دا پوښتې نه وي یا دا بریانې نه وي نو زموږ کلی چې کوم دی هغه به نه او دې کې هغوی دا مو ویل چې یاره مونږ له پکار دی چې مونږ د کار خلک وپېژنو مونږ هغه خلک منتخب کړو چې څوک زمونږ د کارونو ته توجه ورکوي چې هغوی ته دا پته وي چې یاره زمونږ علاقې ته د دې شي ضرورت دی او هغه بر وخت وکړي او دوی ډېره زیاته شکریه ادا کړه د آفتاب احمد خان شیرپا او د سکندر حیات خان شیرپا چې هغوی په خپل دورې وخت کې دا نه کارونه کړي چې یاره دا شاته ما ته ښکاري دریای سوات دی چې یاره د دې نه دا ټول میزاډیر چې کوم دی یونین کونسل چې کوم دی محفوظه دی ډېره مهرباني